واما العصبة مع غیره. مسله شروع و د عصباتو متعلق. بیا مو عصبه په دوه قسمه کړل: عصبه بنفسه نسبی او سببی. بیا عصبه نسبی په درې شقه شول: بنفسه، بغیره، مع غیره. د عصبو نسبیو بنفسه بغیره ذکر وشو. اوس فرمایي چې کم عصبه نسبی مع غیره دي، دریم شق. اما العصبة مع غیره، تعریف دا دی چې فکل انثى، دا هر هغه ښځه ده، تصیر عصبة چې دا ګرځي عصبه، مع انثى اخرى، سره د بلې ښځې نه. یوه ښځه د بلې ښځې په وجه عصبه کیږي، دې ته عصبه مع غیره وی. لکه خویندې دي، دا عصبه کیږي په لوریانو باندې. خویندې دي عصبه کیږي په نوسو باندې. نو ګویا هغه څلور زنانه چې هلته مخکې ذکر شولې پرونو عصبه کېدی، هغه څلور واړه دا په لوریانو باندې هم عصبه کیږي د مړي. نو دې ته عصبه مع غیره وی. کل اختی مع البنت، لکه اخته شوله، اخته ذکر کړي مطلق، دا شامل د عیانی ته هم، دا شامل د علاتی ته هم. اخته عیانیه په بنتې باندې عصبه کیږي. یوه د لور وه، یوه د سکه خور وه. لور ته به ورکې نصف، د خور ته به ورکې نصف په طریقې د عصوبت. یوه د خور وه، دوه د لوریانې وې، د دوو لوریانو ته به ورکې ثلثین، ځکه دوی حصه ثلثین دي، باقي پاتې شو ثلث، دا به ورکې د خور ته په طریقې د عصوبت. همدارنګې یوه لور وي، خویندې دوی، نو د یوې لور ته به ورکې نصف، او دا پاتې شو نصف، دا به دواړو خویندو ته ورکې په طریقې د عصوبت. که دا سکه خور وي هم دقه مسله ده، عیاني خور وي هم دقه مسله ده. او سره بنتې ذکر کړه، نو دا شامل ده بنت الابن ته هم. که د خپله لور وي هم دقه مسله ده، د زوی لور وي هم دغه مسله ده. د فرمیل ما ذکرنا، موږ هغه ذکر کړه چې کوم دی په خپلو حالاتو کې. دا عصبه نسبی. اوس فرمی و آخر العصبات مولا العتاقت، رستنی مرتبه په عصبو کې دا مولا د عتق ده. کم چې معتق دی دیته مولا د عتاقت وی، دا په عصباتو کې رستنی شو. نو چې هر کله په عصباتو کې رستنی شو، نو دا د عصبو نسبیونه رستو دی. خو سره پکې څه مرتبې نورې عمره روان دي. یو ته ویلی شي رد په فرایضو باندې، دویم ته ویلی شي ذوی الارحام، دا هم پکې وروسته را روان دي. نو پته ولګېده چې دا عصبه سببي مقدم دي په رد باندې، دا مقدم دي په ذوی الارحامو باندې. ځکه دی فرمی آخر العصبات، نو پته لګي چې د عصباتو آخر شو، نو د عصبو سره ولګېده. او عصبه خو مقدم دی په رد باندې، عصبه خو مقدم دی په ذوی الارحامو باندې. نو دا کم چې عصبه سببي دی، مولا د عتاقت، د ده به هم د قبر تبی. نو ته به ورکې مال چې کم دی ذی الفرایضو ته. که ذی الفرایض نه وي عصبو ته، نسبه نه وي نو سببیو ته. سببیو به څنګه وي؟ مخکې مثال ذکر کوي. یو سړی دی بل آزاد کړی دی، دغه معتق مړ شو، موږ وله پلار وغیرې وکته ایسو کې نشته، عصبه مو وکته ایسو کې نشته، نو د ده مال به ورکړی شي معتق ته. دا چې کوم ذی الفرایض نه وي، عصبه نسبي نه وي، بیا به دا ورکړی شي عصبه سببي ته چې کوم معتق دی، د معتق ته به ورکړی شي. نو دا آخر د عصباتو شو، خو رد په ذی الفرایضو باندې دا نه وي. همدارنګې چې کوم دی په ذوی الارحامو باندې دا به نه وي، دا به د نه رستو وي. نو فرمی دا چې آخر د عصباتو دا مولا د عتاقت دی، معتق ته به ورکې. ثم عصبته، که دا معتق مړ وي بیا به د هغې عصبه ورته ورکې علی الترتیب الذي ذکرناه، هغه ترتیب چې مخکې موږ ذکر کو. د معتق مال رالی، معتق مړ دی،
د معتق لومبه نسبی عصبه زوی دی نوسی دی دلی ورکا که د زوی نوسی نی بیا پلار نیکه دی بیا به هغې له ورکې بیا یې رور وراره دی بیا تره بچي دي دغه ترتیب باندې بیا ورکې. نو لهذا على الترتیب الذي ذکرناه دلیل لقول علیه السلام پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي الولاء ولا دغه سیز ته وایي چې یو سړی ولګېږي غلام آزاد کی ستا د معتق او د معتق په منځ کې دې ته ولا وایي. د دې نه تعبیر کولی شي تناصر ولا د یو بل امداد چې کېږي په دې عتق باندې. نو لحمة کلحمة النسب دا غوښه ده په شان د غوښې د نسب. دلته مراد رشته ده. یو سړی چې عتق وکړي دغه ولا یوه رشته ده د رشتو د نسب نه دې کې یوه رشته پیدا شوله. دا اگر چې ستا څه زوی یا ستا رور خو نه دی چې کم تا آزاد کو خو تا په احسان وکړو د احسان د وجې نه سره یوه رشته جوړه شوله. وجه دا ده یو سړی د چا زوی وي هغه سره احسان کړی سخت یې په ځان تېره کړې بچی راوړی دی دغه معتق غلامو دغه حیثیتو د څاروي د ملکیت نه و تا آزاد که تا ته انسان جوړ کو نو چې تا ته انسان جوړ کو مخکې خو انسان نه و نو ځکه سره ستا یوه رشته جوړه شوله ته احسان کوونکی نه یوه رشته پیدا شوله په شان د رشتې د نسب. نو چې رشته د نسب شوه چې چا ته نه انسان جوړ کړی دی معتق دله به ولا ورکو او چې دغه معتق نشته دغه نسبي چې کومي هغه ولا به ورکو. البته په دې باب کې چې کوم څیز معتق ته میلاویږي نو دا ولا میلاویږي دا ارث نه میلاویږي دا ولا ده دا ارث نه دی. ولا خبره مو کوله تناصر نو کوم چې دا معتق او د معتق په منځ کې رشته پیدا شوله دا د ولا ده دا د تناصر ده. نو چې دا مال راځي معتق ته چې معتق نه دغه معتق چې څوک متناصرین دي هغوی ته به میلاویږي او تناصر حاصلیږي په مذکر باندې په مؤنث نه حاصلیږي. توره سړی راخلي ښځه نه رالي نو چې معتق نشته تناصر د ده کېږي دغه په زوی باندې دا مال به میلاویږي زوی ته لور ته به نه میلاویږي ځکه تناصر په لور نشتی. دارنګې چې ښکته سلسله نه معتق مړ دی دا مال به میلاویږي پلار د معتق ته تناصر په سړي میلاویږي خو نه میلاویږي مور د معتق ته. داسې مذکر ته ځکه دا ولا ده دا وراثت نه دی که وراثت وی نو چې معتق ته راغلی معتق مړ دی بیا خو به زوی او لور دواړو ته ورکې چې دا نه بیا خو پلار او مور دواړو ته پکار خو نه دا وراثت نه دی. نو الولا لحمة کلحمة النسب ښځو دپاره په دې کې حصې نه الا شیء للاناث نشته دپاره د څه شی للاناث د ښځو دپاره من ورثة المعتقي کومې ښځې چې ورثه د معتق دي هغې دپاره هېڅ هم نشته دا به صرف مذکرو ته میلاویږي. لقول علیه السلام پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي لیس للنساء نشته د ښځو دپاره من الولا د ولا نه دوی کې ولا کې حصه نه الا ما اعتقنا ښځو دپاره هغه ځای کې ولا کې حصه میلاویږي چې دا معتقه وي یا دخیلی په اعتاق کې ښځې اعتاق کړی دی یا دخیله په اعتاق کې دا بیا به ته میلاویږي خو چې دخیله په اعتاق کې نه وي د دپاره ولا نه میلاویږي. هغه دخیل مثالونه مختلف دي یو الا ما اعتقنا دا ښځې ولګېدې غلام یې واغسته او غلام یې آزاد کو نو اوس دا معتقه ده هغه معتق چې مړ شي مال به دې معتقې ته راځي. څنګه چې د حمزه صاحب لور غلام اغستی دی او بیا هغه آزاد کو بیا هغه مړ شو چې مړ شو مال د هغې دې معتقې ته نو دا دخیله ده په اعتاق کې نه بیا ښځو ته اوس دا میلاویږي ځکه دا معتقه ده. او اعتق من اعتقنا یا هغه چا عتق کړی چې هغه د ښځو آزاد کړی دې ښځې غلام واغستو آزاد یې کو هغه غلام ځان دپاره بل غلام واغستو بیا هغه هم آزاد کړی هغه چې کوم دی مړ شو هغه دویم معتق مړ شو د هغې څوک ورثه ونه نو مال راغی هغه مخکیني معتق ته هغه معتق مال به راشي دې ښځې ته چې دې ښځې آزاد کړی دی. او کاتبنا دې ښځو یو غلام یې واغستو بیا ورسره کتابت وکړو هغه آزاد شو بیا دغه غلام چې مکاتبو آزاد شوی دی مړ دی د هغه مال پاتې شو ورثې نشته دا به راشي دې ښځې ته چې دا مکاتبه ده. او کاتب من کاتبنا یا کتابت هغه چا کړی چې هغه سره دې ښځې کتابت کړی دې ښځې د یو غلام سره کتابت وکړو هغه خپل حق ادا کو غلام آزاد شو بیا دغه آزاد شو د غلام ولګېد ځان له بل غلام واغستو هغه سره کتابت وکړو هغه دویم مکاتب آزاد شو بیا هغه مړ شو
د هغه مال راغی مخکیني مکاتب ته هغه مړ دی هغه مال به راشي د ښځې ته چې دا مکاتبه ده او دبرنا یا د ښځو تدبیر وکړو یوې ښځې غلام ته ویې زما د مرګ نه پس به ته آزاد یې نو دا به د مرګ نه پس ازادیږي دا ښځه مرتده شوله لاړه دار حرب ته قاضي فیصله وکړه چې ښځه مرتده شوې ده غلامان آزاد دا په شان د مړې شوله هغه مدبر غلام آزاد شو د دې نه بعد دا ښځه بیا مسلمانه شوه راله مدبر غلام چې آزاد شوی هغه مړ شو مال یې پاتې دی وارث یې نشته دا مال به همدغه ښځې ته راځي چې مدبره وه او دبر من دبرنا یا هغه څوک چې د ښځو مدبر کړی هغه ځان له بل مدبر کړي دې ښځې ځان دپاره غلام مدبر کو دا ښځه مرتده شوله قاضي اډر وکړو چې دا مړه ده مدبر آزاد شو اوس هغه ښځه بیا مسلمانه شوه راله دا مدبر چې اوس آزاد شوی دی هغه ځان دپاره بل غلام ونیو هغه بل غلام یې مدبر کو دا مخکینی د ښځې غلام چې مدبر هغه مړ شو نو چې مړ شو د هغه غلام مدبر هغه آزاد شو اوس هغه دویم مدبر چې آزاد شو هغه ګټه کړې ده خو دی مړ شو د ده مدبر خو مړ دی نو عمل به راشي د ښځې ته چې د هغې مدبر دا ښځه وه او دبر من دبرنه او جر ولاء معتقهن یا د راکوي ولا د معتق جر ولاء المعتق هغه دا د یو سړي وینځه ده او د یوې ښځې هغه غلام دی دی دواړو نکاح وکړه دغه سړي چې کوم دی وینځه آزاده کړې وه نو چې بچی پیدا شو بچی د مور تابع دي مور آزاده شوله بچی د مور تابع دي لہذا که دا بچی مري اوله به ځي مور ته او د مور مالک خو سړی دی اب هلته ځي ښځې سوچ وکړو چې دا خو غلام چې کوم دی هغه غلام دی زما او دا ولا خو روانه د ښځې پسې دا ښځه چې د غلام مالک او ده پسې د خپل غلام آزاد کو نو چې د ښځې خپل غلام آزاد کو د بچو ولا چې مور ته روانه وه ښځې چې غلام آزاد کو هغه ولا یې واپس غلام ته راوګرځول ځکه دی اوس آزاد شو دی پلار دی او نسب خو د پلار نه نو د هغه بچو مال راغی د پلار ته د پلار نه به راځي د ښځې ته ځکه چې دا د ښځه د غلام مالکه ونه او جر موت یا چې کوم دی معتق یا چې کوم د جر ولا د معتق او معتق معتقهن یا د معتق د دې ښځو دې ښځې یو غلام آزاد کو هغه غلام آزاد سړی دی هغه ځان دپاره بل غلام واغستو د بل چا د یوې ښځې سره دې غلام نکاح وکړه بچی چې کوم دی پیدا شول دا بچی د هغه مور تابع دي چې هغه احرار دي د هغه مور حره وه بچی هم د هغې تابع دي دې غلام چې اوس آزاد شوی دی سوچ وکړو چې زما غلام دی او بچی د بل پسې روان دي دې پسې خپل غلام آزاد کو نو هغه بچو ولا راله دې معتق غلام ته د دې معتق غلام نه دا به راځي د خپل معتق ته او د هغې معتقه ښځه وه د هغې په وساطت به راځي دې ښځې ته نو دې ته جر ولا ورته وایي جر ولا د معتق معتقهن د دې دپاره څه مثالونه ذکر کوي ولو ترکه اب المعتقې دا مرتب دی په دې مخکیني ټکي باندې چې ولا دا تناصر وي ولا دا ملاویږي مذکر ته ولا نه ملاویږي مؤنث ته ځکه چې تناصر په مذکرو باندې تناصر په مؤنثاتو باندې نه نو لہذا زوی ته ملاویږي لور ته نه ملاویږي پلار ته ملاویږي مور ته نه ملاویږي دا ولا دا میراث نه دی نو د هغې دپاره مثالونه ذکر کوي ولو ترک اب المعتق یو سړی چې کوم دی غلام آزاد کړی دی او بیا دا معتق مړ شو د هغې نه وروستو هغه معتق غلام مړ شو د غلام مړ راغی دی خو معتق ته معتق خو مړ دی نو چې مړ دی اوس به د ده ورثه و نسبي ورته ورکوو ورثه چې موږ ته پلار رشتې نو چې پلار رشتې ولو ترک اب المعتقې د معتق پلار هم شتې و ابنه زوی هم شتې نو عند ابو یوسف امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي سدس الولاء للاب د دې معتق چې مړ دی اوس ولا راله دا به سدس دې ورکو پلار د معتق ته او الباقي دا باقي به ورکو لابن زوی د معتق ته نو د تقسیم کو پشان د وراثت څنګه چې وراثت پاتې شي یو سړی چې کوم د مړ شو پلار هم شته او بچی هم شته نو په دې مال کې به سدس ورکې پلار ته باقي 15 حصې دا د بچی دي زوی دي نو دقه رنګې دلته د دې معتق مال رالی معتق مړ دی
سدس دې ورکه پلار ته، 15 حصې ورکه چې کم دی د هغه بچي ته. نو امام ابو یوسف رحمه الله داسې تقسیم وي. وعند ابي حنیفه محمد او طرفین حضرات فرمایي نه داسې نه ده، الولاء كله للابن، دا ولا به ټوله د بچي د پاره، ولا شیء للاب، پلار د پاره پکې اسم نشته. دوی فرمایي دا څه وراثت خو نه دی، دا ولا ده، ولا کې قرب وي. نو ولا یو ورکوي شي مذکر ته، ځکه تناسر په مذکر وي. دویمه دا ده چې کم قریب وي هغه ته به ورکې. دغه سړی چې معتق جمدی وي، معذور وي، د ده نفقه په چا وه؟ په زوی باندې. زوی ورته قریب دی. نو چې هر کله زوی ورته قریب دی، نو چې د دې سړي معتق مال راغی دا به دغه زوی ته ورکولی شي. تناسر په زوی باندې دی، تناسر په پلار نه دی، ځکه چې زوی جمدی دی. تناسر په لور نه دی، نو لحاظه دا به ورکولی شي قریب ته چې زوی دی، مذکر ته لور ته به نشي ورکولی. نو طرفین فرمایي دا غونډ به للابن د زوی د پاره، ولا شیء للاب. ولو ترک ابن المعتق، یو سړی مړ شي د هغه مال راغلی د معتق زوی دی، او بل طرف ته د پلار په ځای باندې وجده نیکه دی، نو فالولاء كله للابن، دلته ولا غونډه د زوی د پاره ده. اتفاق دی زموږ د ائمو. د ابو یوسف رحمه الله خو پلار ته څه شی ورکو، خو نیکه ته نه ورکوي. وجه دا ده چې ولا میلاویږي په قرب باندې. نو ابو یوسف رحمه الله الته خدا وی چې بچی او پلار دا دواړه مساوي دي په قرب کې، او دلته د بچی په ځای سره نیکه دی، نه بچی قریب دی، نیکه بعید دی په واسطه باندې. نو دا میلاویږي مذکر ته زوی ته ورکا، دا میلاویږي قریب ته زوی قریب دی، بعید ته نه میلاویږي نو نیکه ته نه ورکوي. نو ځکه ولا به غونډه دا د زوی د پاره بل اتفاق او نیکه د پاره بنئ. د دې ولیاتو په مسله کې مزید نور وضاحت کوي. فرمایي چې من مالکه څوک چې مالک شو ذا رحم محرم منه، د ذی رحم محرم د دنه عتق علیه په د باندې ازادیږي. من مالکه څوک چې مالک شو ذا رحم، نه من مالکه ذا رحم، ذا مضاف د رحم ته مجرور یې که، ورنه ذا خو مفعول د ملکه د پاره دی، ملکه کې ضمیر راجع دی من ته. نو من ملکه فعل فاعل دی او ذا رحم دی مفعول دی. او دا محرم چې کم دی دا صفت دی د ذا د پاره. هر کله چې داغه صفت دی نه هغه منصوب دی، نو محرم دا منصوب پکار دی. من ملکا ذا رحم محرما داسې پکار دی، لیکن دا ویلی شي مجرور. تاسو وایي دې ته جر د جوار وایي، مخکې مضاف الیه رحم مجرور دی، نو ځکه سره محرم مجرور شو، دا جر د جوار دی. ورنه د دې موقع د نسب د ځکه دا خو صفت د ذا د پاره دی، ذا منصوب دی، صفت منصوب دی، ځکه چې هغه مفعول د پاره د ملکه د پاره دی. نو څوک چې مالک شي د ذی رحم محرم دغه نه عتقه. فقه کې تاسو وایي رشته په 3 قسمه ده. یوه رشته قریب ده، دې ته عمود ورته وایي، رشته قریب، زوی نوسی پلار نیکه. په دې سلسله کې چې یو سړی د بل مالک شي د ازادیږي متفقه ده، زوی دی واغسته، نوسی دی واغسته، پلار نیکه دی واغسته، ازادیږي، دې ته عمود وایي. دا رشته قریب اقربه ده، نو دا ازادیږي. دویمه رشته متوسط ده، عمود کې خو نه سلسله د پیدایش کې، خو نور دومره ده چې خوا او شاته نکاح سره حرامه ده. ورور دی دارنګې خور ده، وراره دی، خوریی دی، ترور ده، دارنګې ماسی ده، تره دی، داسې دا نشتي قریبي دی سه نکاح منه ده. دې ته متوسط رشته وي. احناف دام آزاد وي، شافعي حضرات دا آزاد نه وي، هغه صرف عمود کې آزاد وي، دا نورو سره نه وي. او درېیمه رشته دا بعید ده، چې ستا رشته ده خو نکاح سره منه نه ده، دا د تره بچي دي، د تروریانو بچي دي، نو که دا واخلې دا نه ازادیږي، ځکه دوی سره ذی رحم والی خو شتې خو محرمیت پکې نشته. نو ذا رحم محرم نو عتق علیه، دا به ازادیږي په ده باندې. یکون ولاؤه له، ولا به د معتق د پاره بیا راځي چې چا پکې عتق کړی دی. او دا چې راځي نو بقدر رؤوس نه بلکې بقدر الملک به راځي. د هغه دپاره مثال ذکر کوي چې ولا عمر شي او دا بقدر الملک راشي. د مثال ذکر کوي یو سړی دی، لوریانې دي 3، او دا سړی د چا غلام دی. لوریانو خپل منځ کې مشوره وکړه دا پلار مې غلام دی لکه اخلي آزادو. یوه پکې وایي زه خو پکې نیم، مشرې او کشرې دوه پکې راجمع شي، موږ یې اخلو، موږ یې اخلو، دا پلار آزادو.
د پلار د مالک نه تپوس وکړو خرڅې په څو باندې په 50 روپۍ خرڅوم دې دواړو خویندو پیسې را جمعو مشرې ورته وایي چې کوم دی زه به پکې 10 پورې وکړم دا کشرې وي ما سره خو نشته زه پکې 100 ورکړم نو 100 پکې کشرې ورکړې 10 پکې مشرې ورکړې 50 روپۍ ورکړې پلار یې خپل واغست ویغستو چې کوم دی د هغې نه بعد آزاد شو که ته ازادۍ وکړې نه ازادۍ زی رحم محرم په خپل آزاد شو څه زمانه بعد پلار مړ شو نو پلار مال پرېښوده چې پرېښوده نور ورثه خو نشته د قدرې لوریانې دي نو وراثت ته به لاړ شي دا ذیلپرایز دي دوی له به حصه ورکړي نو 2 لوریانې چې پاتې شي 3 لوریانې پاتې شي 100 پاتې شي ثلثین کېږي دې نه بر حصه نه په مال کې ثلثین دا د 3 لوریانو دی ځکه لوریانې دي کله چې په مال کې واحد ثلثین راشي مسله 3 نه کېږي مال موږ 3 ځای کړو ثلثین پکې 2 دي دا مو راواغسته د 3 لوریانو حصه شوله اوس یو پاتې شو ذیلفرایز مقدمي بل ذیلفرز شتې نو همدغه ونو هغې نه راکوز شه عصبه ورته راشه د دې سړي زامن نوسي پلار نیکه رونه او وریرونه دا پکې هم نشته عصبه هم نشته نو چې نشته تا ته اوس وی چې 3 نمبر عصبه سببي دي عصبه سببیو کې دا 2 لوریانې دي هغوی دا پلار اخیستی دی نو په عصبه سببیو کې دا 2 لوریانې دي خو 3 پکې نشته نو زمونږ بحث دلته دی لہذا دا یو راواله دی 2 لوریانو ته ورکه دا هغه ترتیب د مسلې شو ښه تقسیم دی وکړو نو 2 دې راواغستو 3 لوریانو ته دې ورکو یو دې راواغستو صرف 2 لوریانو ته دې ورکو خبره ختمه شوه اوس ته واپس چې کوم دی جوړې تصحیح د مسلې ورته وړاندې قوانین را روان دي تصحیح دپاره موږ 2 ورکو 3 ته 2 په 3 نه تقسیمیږي نو هلته به مخکې نسبتونه ګورو چې څه نسبت دی کله به نسبت د تباین وي کله به توافق وي کله به تداخل وي هغه انداز به رؤوس ځان سره حسابو هغه به دې نه جوړیږي چې ته اقل اکثر ته متوجه کوه که چېرې اقل اکثر ته متوجه کې او دا یو په یو برابریږي بیا ته د نسبت د تباین وي 2 په 2 3 په 3 4 په 4 هغې ته بیا ویلی شي نسبت د توافق بیا کله درېمګړی عدد هغې ته بیا چې کوم دی توافق بالپلان وته تداخل وته وي نورې قاعدې مخکې راځي خو دلته چې وګورو 2 په 3 تقسیمو نه تقسیمیږي منځ کې نسبت د تباین دی نو تباین کې به دا غونډ رؤوس د ځان سره وساتې دلته غونډ رؤوس دي 3 دا به ځان سره وساتې بیا مو لګېدلي یو مو اغسته 2 جلکو ته مو ورکوو یو په 2 نه تقسیمیږي نو چې نه تقسیمیږي د 1 او 2 منځ کې څه نسبت دی جي تباین دی دلته به هم دا غونډ رؤوس راوالي 2 دا به ځان سره وساتې یو ځل د 3 رؤوس ساتلی دي بیا د 2 رؤوس ساتلی دي همداسې به نور رؤوس هم راځي ساتې به بیا به دوی منځ کې نسبتونه ګورو دلته خو صرف موږ 2 عدد ساتلی یو د 3 رؤوسو دی بل د 2 دی د دوی په خپل منځ کې به نسبت وګورو چې د 2 او د 3 منځ کې څه نسبت دی کله تباین وي کل په کل کې ضربیږي بیا هغې ته مبلغ اول وي کله موافقت وفق ضربیږي خو دلته تباین دی د 2 او 3 منځ کې تباین دی نو چې تباین دی لہذا په 2 تقسیم نه کېږي نو 2 په 3 کې د دوی په خپل منځ کې دا د ځان سره یو ځل دی 2 موقوف کړي دي بیا د بل ځان سره 3 موقوف کړي دي نو د دوی په منځ کې تباین شو اوس دا راواله او ضرب که چې کوم دی په اصل د مسلې کې په اول د مسلې کې کم ځای کې سیز لږ اوران راځي نو چې کم ځای کې سیز اوران شو ښه جي اصل مسله شوه د 3 نه ثلثین پکې 3 کې 2 دي 2 به راوالي چې کوم دی 3 جیلکو ته ورکې په دوی باندې تقسیم نه راځي نو دا 3 به ځان سره وساتې باقي پاتې شو یو چې کوم دی هغه په 2 نه تقسیمیږي دی کې تباین دی نو 2 به ځان سره موقوف کوم خطایي دلته دی نه چې موږ څه وکړو هغه ولا مو راواغسته په رؤوسو مو تقسیم کو پوه شئ په خبره په رؤوسو به نه تقسیمې هغه ټکی څه پاتې شو په حصو بیا تقسیمې ما چې کوم ځای کې شیز خرابېږي که نه دغې طریقې چې لږ شانتې ځای کې خراب شي نو مخکې به لاره ودرېږي بیا ښه جي
مال مو درې ځای کړی او ثلثین دې راواغستو دا خو به په رؤوسو تقسیم کې 3 لوریانې دي د هغوی نه تقسیمیږي د غونډو اوس موقوف کا به یو پاتې شو دا یو په 2 نه تقسیمو په رؤوسو نه تقسیمو دا به تقسیمو په ولا باندې دغه 2 جینکو ورکړي دي 50 روپۍ اوس 50 روپو کې 10 روپۍ د یو دي او 10 د بل دي نو دلته وګورو چې دی کې موافقت په څه کې دی نو ګویا داسې به وایي چې دا 50 روپۍ په حقیقت کې په 10 کې موافقت دی نو چې دسې ته جوړې کړي نو 3 دسې د یو دي او 2 دسې د بل دي پوه شئ په خبره داسې ده که نه دې ته موافقت په عشر کې وایي نو 3 دسې د یو دي 2 دسې د بل دي نو دا حقیقت کې 15 دسې دي دا یو چې راخلو دا به د 15 تقسیمو ځکه چې دا د هغوی پیسې دي دا ولا ده او په رؤوس یې نه تقسیمو ځکه خو تا دا دلته وی که دا به تقسیم کې په څه باندې په قدر د ولا به تقسیمې دا یو برابر په دې 15 به تقسیمو نو یو په 15 نه تقسیمیږي نو چې نه تقسیمیږي هغه 15 به د ځان سره وساتې نو یو ځل موږ ځان سره ساتلي د 3 رؤوسو بل دې وساتل ځان سره 15 رؤوسو اوس د 3 او د 15 منځ کې څه نسبت دی جی تباین دی نو دا یو بل کې ضرب کا نو 3 په 15 کې 15 داسې رؤوس موقوفه چې ضرب شي هغې ته مبلغ ورته وایي نو دې ته مبلغ اول وایي که چېرې موږ سره بل رؤوس موقوفه وې بیا به مو دا 15 په هغې کې ضربوو که چېرته بیا بل وې بیا به م هغه په هغه کې ضربوو چې کوم ته ورسیږي بیا به هغه اخلو په اصل مسله کې بیا ضربو دلته نور نشته دلته خو صرف دغه 2 موقوفو یو رؤوس موقوفو ثلثین مو دوی له ورکول نه کېده او بل چې کوم د یو مو په دې 15 تقسیمېده نه کېده نو 3 په 15 کې ضرب کړو 15 دا 15 مبلغ دی دا برابروالی په اصل د مسلې کې به ضرب کې که مسله اصلیه وه په عول د مسلې کې به ضرب کې که مسله عولیه وه په رد د مسلې کې به ضرب کې که مسله ردیه وه دلته مسله اصلیه ده د 3 نه جوړه ده نو دا 15 راوله ضرب که په 3 کې مسله اصلیه ده 3 که نو 3 په 15 کې 45 نو تصحیح د مسلې د 45 نشوله اوس چې د 45 نو اصل مسله چې د چاوه هغه راله په دې مضروب کې چې 15 دی په دې کې ضرب کا اوس به خپلې حصې ورکوي اصل مسله د 3 نه وه 2 مو پرزو د 3 جینکو دا 2 راواله ضرب که په 15 کې 30 به شي 30 دا پرزو د 3 جینکو دا تقسیم که د هر یو به 10 ورسیږي نو په 45 کې لس د 3 وړو جینکو ورسي دی د پلار وراثتو اصل مسله چې د 3 نه وه یو هغه د 2 جینکو سره و دا طریقه د ولا وه دا یو راواله او په دې 15 کې ضرب کړه یو په 15 کې 15 به شي ستا 45 پوره شو اوس چې دا 15 راواخلو دا به تقسیمو په هغه ولا باندې ولا او 5 په هغه به تقسیم کو نو چې دا 15 تقسیم کې په دې 5 باندې نو 3 رسی د یوې جینې پکې 3 دسې وي نو 3 رسی نو 9 پکې دغه شو د بلې جینې پکې 2 دسې وي نو چې پکې دغه ورسېدل نو دا نو دا جمع که د هغه جینې د 10 سره چې په طریقې د وراثت یې اخیستي وو 9 واغسته په طریقې د ولا باندې 19 پکې د واغستل د بلې جینې 10 اخیستي په طریقې د وراثت چې یې واغسته په طریقې د ولا نو د پکې 16 شول او هغه یوه جینې چې هغه پکې ویلا کې حصه نه وه د هغه ته صرف خپل 10 پاتې شو نو پوه شوې په خبره نو بیا مختصر ټکې مو داسې وې پلار 2 جینکو اخیستی په 50 باندې پلار مړ شو نو ثلثین کېږي د جینکو مسله د 3 نه کېږي ثلثین پکې 2 دي دا به ورکې د 3 جینکو ته باقي پاتې شو یو بل ذیلفرض نشته چې ورکو ځکه ذیلفرض مقدم دی بیا ورکو عصبه نسبي ورته هغه نشته بیا ورکو عصبه سببي ورته سببي کې 2 جینکې دي اوس چې دا یو تقسیمونو په دې رؤوس به نه تقسیمو ځکه خو موږ دغه ځای کې لږ خطا شو که نه دا چې تقسیمې د هغه ولا په نسبت به تقسیمې ولا په نسبت باندې دی اغستی پلار په 50 په دې 50 کې چې موږ راکوزو موافقت ګورو د یو پکې 3 دسې کېږي د بل پکې 2 دسې کېږي دا موافقت بالعشر دی ګویا دا 15 دسو باندې پلار اغیستی شوی دی دا یو ورکو په دې 15 تقسیمو
یو په 5 نه تقسیمیږي نو الته مو 3 رؤوس ساتلیو دلته دا ولا 5 دا پشان د رؤوس شو دا به ځان سره وساتي د 3 او د 5 منځ کې تباین دی دا به ضرب کې 3 په 5 کې 15 بشي 15 دې ته مضروب د مسلې وی خو کچره بل وسره موقوف وي به هغه کې ضرب وو بل خو نشته دا 15 راواله دا مضروب د مسلې دی ضرب کې په اصل د مسلې کې که مسله اصلي وي دلته اصلي چې 3 ونه جوړه ده په اول او پر رد د مسلې کې که مسله اولیه ردیه وي دلته اصلي د 3 راواله په ضرب کې په 15 کې 45 بشي هغه 3 چې د چا حصې وي هغه رااله په دې مضروب چې 15 د په د کې ضرب وه د 3 2 چې کوم هغه د 3 جینکو دا ضرب که په دې 15 کې 2 15 30 بشي 30 راواله په 3 جینکو تقسیم کا 10 10 ورسېده هغه 2 جینکو سره د 3 نو 1 1 راواله په 15 کې 1 په 15 کې 15 اوس راواله د هغوی حصې په 15 10 وي 15 عشرو هغه 15 تقسیم که په 2 باندې نو 3 رسی په دې 5 کې 3 د یوې جینو نو 3 په 3 کې 9 دا دغې شو 2 پکې د بلو نو 3 په 2 کې چې دغه شو دا به راولې وراثت سره به جمع کې 19 بشي د یوې او 16 بشي د بل نو دی فرمایي چې کوم د که ثلاثه بناتین لکه 3 لوریانې شوي للکبرا 30 دیناره مشره پکې 10 دیناره ورکړه ولی صورا 20 دیناره کشره پکې 60 دیناره ورکړه پشترا تا د دوانو واغست اباهما پلار بال50 په 50 ثم مات الاب به پلار مړ شي وترکه شی انو سمیراث پاتې شو نو پس ثلثان بینهن دوه حصے دا به د دوی په منځ کې وي اصلاسا دا به په 3 تقسیم کې ځکه جدا خو فرض دی او فرض کې 3 ونه لوریانې برابر دي بالفرض په طریقې د فرضیت سره والباقي او باقي چې کم پاتې شو لکه دلته یو پاتې شوی بین مشترطیل اب دا به هغه 2 جینکو ته ملاویږي چې چا پلار اغیستی دی اخماسن هغه به په خمسونو تقسیم کې 50 د 15 خمسونه دي بل ولا په طریقې د ولا سره نو ثلاثه اخماسه 3 خمسونه بکیږي للکبرا د مشریه د پاره و خمسه 2 خمسه بکیږي للصغرا د کشریه د پاره او د منظومه پکې ولا کې حصہ نه هغه صرف خپل 10 میراث اغسته دي وتصح د بسې کېږي من 45 د 45 نه